په بالوګړی میرا کچوړي کې د وی سی ظاهر آباد میرا کچوړي چیرمن ضیاء الرحمن له طرفه د وی سی ظاهر آباد میرا کچوړي په مختلف سکولونو کې په نمایه نمبرو کامیاب شوي طالبانو کې د تقسیم انعامات پروګرام منعقد شوی و. په دې پروګرام کې د طالب علمانو د هغوی د والدینو سره سره د علاقې سپینروبو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی و. د وی سی ظاهر آباد چیرمن ضیاء الرحمن راغلي مېلمنو ته په خیر راغلی وي او کامیاب شوي طالب علمانو ته یې مبارکبادي ورکړو. مقررینو د تعلیم په حصول باندې رڼا واچوله او د چیرمن ضیاء الرحمن د دې کوششونو ستاینه یې وکړه او د هغوی د هر قسمه د مرستې اعلان یې وکړو. تعلیم نه بغیر ژوند ډېر ګران دی. دا خو لکه موږ منو هر څوک مني مطلب هغه تعلیم په هغې باندې چې کوم امپورټنس دی په هغې باندې مطلب مختلف پروفیسر راغلي وو، لیکچرر راغلي وو، ډاکټرز راغلي وو او هغې مطلب خپل د کوم زندګۍ بارے سخت تېرې کړې وو، هغه یو مقام حاصل کړی و نو هغې بارے کې خپلې کیسې او سټورۍ وکړې. نو مطلب زموږ مین زه یو چیرمین یم او په حیثیت چیرمین څه کې چې مطلب په حیثیت یو فرد زما دا جوړېږي چې مطلب زه دې ماشومانو چې کوم دي د ښه تعلیم ورکړو، کوالټي ایجوکیشن ورکړو، د دې څه مسلې وي هغه چې کوم بنیادي مسلې وي هغه مونږ ختمې کړو او بیا مطلب دا یو ښه مقام ته ورسي. څنګه چې تاسو سوکنو کې کوم دي مختلف په هر محلې کې جج دی، وکیل دی، پروفیسر دی، ډاکټر دی، پوه شوې مونږ دا غواړو چې په کچوړی کې هم دا چې په هر محله کې په هر کوڅه کې جج وي، وکیل وي، ډاکټر وي، پروفیسر وي، هر طبقې سره لرونکي چې هغه زموږ په موجود وي. دغه زموږ میشن دی او دا میشن انشاءالله مونږ ته چې څومره زموږ وس دی، څومره زموږ زندګي دی انشاءالله خدای پاک راکړي هغه مطلب تر اخره پورې مونږ به دا میشن جاري ساتو. لاول مخکې خو زه د ضیاء الرحمن صاحب چې زموږ د کوم چې ویلیج کونسل چیرمین دی د هغه ډېره شکریا ادا کوم. ستاسو د میډیا والا ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې ښه کاس کې دلته راغلئ. دا یو تعلیمي غونډه وه او دا ماشومان ته یو ایوارډ او د هغوی حوصله افزایي وه. دا ډېر دا فرسټ ایور ټایم یعنې په دې زما چې څومره پورې تعلیمي سفر دی جرني ده نو هغه په فرسټ ټایم باندې چې کوم دی د چیرمین صاحب دغه شانتې غونډه او د ماشومانو حوصلې دپاره دا پروګرام ارینج کړی دی. نو په دې کې تاسو کتل چې یاره ماشومان چې دی هغې ته پرایز ډسټریبیوشن شو. دا نن چې کوم پروګرام و نو دا زما په خیال د میرا کچوړۍ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په دې علاقه کې په داسې لیول باندې د ویلیج کونسل ظاهر آباد میرا کچوړي چیرمین صاحب چې کوم ذهین طالب علمان دي د هغوی په اعزاز کې دا یو پروګرام وکړو. تعلیم په دې کې شک نشته چې دا رڼا ده او بیا په موجوده دور کې چې کله هر طرف ته فتنه، فساد، مسلې، مسایل دي نو زما په خیال چې دا شانتې صحتمندانه کوم پروګرامونه دي دا یو خوا که ماشومان چې کوم دي په هغوی راپاروي د زده کړې دپاره د اعلی زده کړو دپاره د سبق دپاره نو بل خوا هغوی چې کوم دی کوم په معاشره کې چې کوم منفي کردارونه دي یا کوم چې منفي کارونه دي د هغې نه هم دا رایساروي. زما په خیال دا صرف یو ایونټ نه دی، وقتاً فوقتاً د سکول ماشومانو ته د کالج هلکانو ته دغه رنګ سرګرمیانې چې کوم دی دا منعقد کیږي. دا پروګرام په اخره کې په طالب علمانو کې انعامات تقسیم کړی شول. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، بالوګړی، میرا کچوړي.